زمونږ د تورمزو د علماو او د شیخ صاحب چې تورمزوالو کومه مینه شیخ صاحب سره وه نو د دې څه اندازه نشته. ډېر محبت. شیخ صاحب یو ځل په تورمزو کې دوره کوله او دې تورمزوالو د شیخ صاحب شاګردان په بیټکونو کې دیره کړي، په حجرو کې دیره کړي، په دوکانونو کې دیره کړي، کورونو نه به ډوډۍ ورکولې. دوی د خپل محبتونو اظهار کړی دی. پرون چې دوی په لاره د باټو کې اوبه بیا د 400 غیرتمندو او د ټول صوبه سرحد د غیرتمندو، نو دا تکلیف یوازې موږ ته نه دی رسېدلی، دا دې ټولو ته ورسېد. یو ټکي درته روڼ ویمه، زما نیکه شیخ مفتی شهزاده صاحب زما مشره خور وه او بیا زما د والد صاحب یو څو کاله بچي نو مفتی شهزاده صاحب د الله نه دا نوسې غوښتی و. او بیا چې کله زما باباجي شیر علي شاه مولوي صاحب خبر راکوله په درس کې رہی، وی باباجي راغلی و حج له وی زه هلته ومه، وی علماء ځان سره کړو چې راځئ بیت الله له اردو جرګه کوو. نو د بیت الله خواته باباجي ودرېد او محدثین ورسره وو، وی په الله جرګه کوو د دې شیخ صاحب د حدیثو د درس دپاره، او چې زما د کور الله د حدیثو د درس نه پیدا حالي نه کړي، د شیخ صاحب دپاره یې په الله جرګه کړې ده، محدثین یې بوتلې. شیخ صاحب ډېرې سختې تېرې کړې دي. زما والد صاحب و نو هغه به د 12 بجو پورې درولی و، ورته یې وی شاه بچې سرپمیر به یادی. دې خوا سکولو او دې خوا په ماشوموالي کې پې سبقونه شروع کړي. نو د 21 کالو په عمر کې شیخ صاحب دور حدیث کړی د 21 سال په عمر کې، او په 22م کال باندې شیخ صاحب درس شروع که درس، او چې درس یې شروع که کاپیه پکې خولې ده، نور الانوار یې پکې خولې دی، اصول الشاشي پکې خولې ده، شرجایي معرب یو بل مولي صاحب سره یې وه. نو خلک رالل او مختوم صاحب ته شکایت وکړه چې دام شیخ صاحب پسې که. په ړومبي کال باندې 18 کتابه خولې دی، 18. او خلکو به ورته وی نوجوان شیخ الحدیث. ډېر کم عمر کې شیخ صاحب د حدیثو درس شروع کړی دی، ډېر زیات کم عمر کې شروع کړی دی. عمر یې ټول په منډو کې تېر شوی دی. 1991 کې شیخ صاحب دا لومبي حج له لاړ، 1991 کې، او اوس بیا حج له روانو. د هغې 1991 نه واله تر دې وخته پورې دغې کرونا کې ته حج پاتې شوی دی، او یو کال 2 بتې نور پاتې شوي. د 15 او د 13 حجونو په منځ کې شیخ صاحب حجونه کړي دي، الحمدلله. دلته به د حدیثو درس وکړو، او چې څنګه به سبقونه ختم شو نو بیا به د شیخ صاحب دا پروګرامات و هغې له به بیا ته، او بیا به لاړ روجه کې عمرې له، بیا به حج له لاړه، او بیا چې به کله د امتحان چوټیانې وې نو د هغې امتحان هغې چوټیانو کې به شیخ صاحب بیا عمرې له لاړ. بعضې وخت کې به یې خبرې کولې، خوش طبیعتي به یې کوله. پریزونه به د شیخ صاحب ډېر زیات و، داسې سپوړ او رړ روټۍ به وله موږ پخه کړه سارې، او پرهیز به د شیخ صاحب زیات و. خو بیا هم شیخ صاحب به څه وې، یاره چې موږ ورشو چرګان خلک کېدي، په مړه خېټه یو، په ناره خېټه نه یو. الحمدلله او هم په مړه خېټه، په ناره خېټه نه، خو چې دا څوک ونه وایي چې یاره زه خپل بچې علم ته وباسم او په علم کې نهري دي، داسې انداز باندې به خبره وکړه چې کوم سړی عالم شي الله په مړه خېټه باندې ساتي. الحمدلله شیخ صاحب ته ډېرو خلکو کتل او ډېرو خلکو بچي دا علم ته وښکل. ډېر ټول عمر شیخ صاحب په دغه کې تېر کړی. زه د شیخ صاحب ورور یم، خو زما د په رب د کعبې قسمي، په رب د کعبې که ما په خپل ورور کې حسد لیدي، حسد قسم مې درته وخوړ، قسم که ما پکې حسد لیدي. د شیرګړ کې دغه شیرګړ کې ومه، نو داخله مې غشته، نو یو طالب راغلی، هغه ته مې ویله دا پلانکي مولوي صاحب سبق څنګه وي. دا خلک دا طالبان تپوس کوي که نه،
دا خو استاد ستا پاتې شوی دی او دې سبق څنګه وایي سبق یې ښه دی که ښه نه دی شیخ صاحب ما ته وچم زه ویرېدم ما یې دا ولې وایي دا ستا خبره ده وایي د هغه استاز دی او ته ورته یې سبق څنګه وایي چې اوس هغه وایي سبق ښه نه وایي په هغه د خپل استاز غیبت کې د عالم غیبت پې کوي چوف دا خبره بیا ونه کوي ګورې دلته زه یو ځل یو محدث راغی نو هغه شیخ صاحب ته څه داسې خبره وکړه تیزه چې ما جواب ورکړو شیخ صاحب ما ته وایي نه خیر دی دا محدث دی هغه سبا بیا راغی څه تکلیف ورته پیښ و ځان سره یې ښځه م راوسته وایي زه نه یم پیښ شوی زما د خولې نه یو پوچې تیزه خبره وخوته ما ته یوسف احمده وایي د احادیثو درس کوي ګورې پام کوه ګوره دې خلکو مونږ خیال ساتو ټول عمر شیخ صاحب د احادیثو په درس کې تیر که الحمدلله ټول عمر یې د احادیثو په درس کې تیر که هر انسان وایي زما بچی د ډاکټر شي او زما بچی د انجینیر شي انیس احمد په خپله طبع د ډاکټرۍ سبق شروع کړی و 2 کاله سبق یې ویلی و وایي نه ویمه شیخ صاحب خوشحاله مور یې خوشحاله والد صاحب مې د ګلاب جامونو ډبې راوړه او په کور کې ویش په ټول کور کې خوشحالي وه چې شکر دی چې انیس احمد طالبې ته راووته که دا بل کور وی به چې 2 کاله یې میډیکل کې تیر کړي دي او میډیکل یې پرېښو دا خو لوی غم دی موږ کره اختر و الحمدلله موږ خوشحاله یو په دې باندې زما ټول عمر د بخاري درس وکړو ټول عمر د ترمذي درس وکړو یو ځل شیخ صاحب بیمار شوی موږ هسپتال کې داخل کړ او تکلیف ورته ډېر زیات و ډاکټر ته مې معدې به کله خوش کې راشي وایي چې 6 میاشتې کې مسعود الرحمن وایي خوش کې راشي وایي توره به د الله شان ته ګوره سار چې شیخ صاحب را پاسېده صحیح و وایي نه پوهېدم او زه خو پوهېدم وایي امام ترمذي صاحب راغی نو امام ترمذي صاحب ته وایي چې بیمار په ما باندې دم واچوه وایي دم یې را باندې واچو هغه ساعت را پاسېدم ټیک شو ډاکټران ورته حیران ځکه تا ته ویم چې امام بخاري صاحب یې سوس په خوب کې امام بخاري لیدلی دی رسول الله مبارک خو پرېږده الله خو پرېږده خبرې پټې نه ښکاره کومه امام بخاري سوس کې لیدلی دی بل ورځ مونږ ته خو پته نه وه پېښې پې خو یو کس و د کور بنیادم و د شیخ صاحب د وفات نه مخکې د خپل کور بنیادم وایي د رسول الله مبارک دا روزه دلته راغلې ده او وایي شیخ صاحب د رسول الله مبارک د روزې نه راووتې په موږ باندې یاره راغله چې الله خیر پکې واچي پېښې پې خوب دی که نه نو یو صدمه پېښه شوه یو تکلیف پېښ شو موږ دردمن شو خو د هر انسان دغه دپاره یو ټیم مقرر دی الحمدلله زما روان و د بخاري درس ده د حدیثو درس ده دلته درس په حقانیه کې درس د حمید الله مولوي صاحب د الله خوشحاله کړي دا ټول علما ټولو د مینې اظهار وکړو موږ د ټول صوبه سرحد د خلکو او دا چې څومره دي بلکې پنجابیان د ټولو موږ شکریه ادا کوو الله پاک دې ستاسو خوشحاله کړي او زما رور له الله په جنت کې درجات عالیه ورکړي